په زرګاو کمپنۍ چې کوم دی په دې خیبر پښتونخوا کې نوی انټروډیوس شولې مارکیټ هم ډاون دی کمپنۍ زوم راځي په دې خبره کې څه تضاد نه دی دا ځل دا لګوګت شو لکه د حالاتو د وجې مارکیټ چې دی ډاون دی مارکیټ کې چې اینډ یوزر شته بیسیک نیډ چې چاوي لکه هر سړی یو خپل کور خپل اپارټمنټ دا چې یو خپل ذاتی شی وي نو اینډ یوزر په مارکیټ کې شته رہی خبر کې په دې حالاتو کې کمپنۍ چلول د یو غټه کامیابی وي مشکلات هم څه دي په ژوند کې مشکلات جی اس سچ داسې میجر خو نه دي راغلي خو اف اینڈ اون پکې لګ ډېر ټینشنونه کله سوچ کړی دی چې یار دې مارکیټینګ ته الله حافظ ویم نور پکې څه مستقبل نشته یاره جی نه دا سوچ هم چرته نه کړي اوس چې لکه موجوده حالات کې لکه داري تقریبا لکه سرو زرو مرغۍ ده او جاو نه دا دي چې لکه دی کې یو پیر جوړ شوی د سړی یو اعتماد یو ایمیج پکې وي دا اوس د مارکیټینګ موږ په ډارک سایډ خبره کو جی ظاهر خبره بازي کمپنی انویسټمنټ مې به جتا سو د انویسټمنټ اپورچونټي ورکوي خلکو ته کلاینټس عموما دا وایي دا کوم انویسټمنټ چې کیږي په دې کوم پروفټ ملاويږي اکثر خو بازي کمپنی نه وتختی او جا ټیک چې اعتماد نشته نمبر 2 خبره دا چې زیاتره کلاینټ وایي دا وي په سود کې راځي تاسو سره اې د پدې باندې کی کس راشي لکه په دې نیت باندې چې زوم دا 1 لک روپے ورکوم ماته دا 30000 یا دومره ریټرن ماته په ملاويږي نو دا شی ته به غلط وایم چې دا غلط دی باقی چې یو کسي لکه دلته ک ایکس واي زد اسلام آباد کې یو ټاونشپ ته لاړ شي وګوري په انویسټمنټ لحاظ کې اینډ یوزر ځان لپاره کې نو هغه شی ټیک دی بیا نو دغه شانشته سکیم زم پکې ډیر کیږي السلام علیکم سوچ بدل کې د خلکو نه خپل نننی خصوصي نشست کې را سره د ډي کې اسوسییټ کمپنی سی او داود خلیل صاحب را سره موجود دي مونږ کوشش کوو مونږ دا هڅه کوو چې تاسو لا داسې پروګرامونه راوړو داسې پودکاسټ چې موږ تاسو مخامخ کیدو چې تاسو ته د بزنس حواله سره څه آیډیاز والي او د جاب په ځای باندې خپل روزګار سٹارټ کړئ هغه روزګار چې کوم دی د مختلف سيزونو کې دی چې په دغه مختلف سيزونو کې ریل اسټیټ هم راځي داود خلیل صاحب نه به اورو چې د ریل اسټیټ په دنیا کې خلک قدم څنګه خو دی شي سروایوال پکې څنګه مشکل دی او نن سبا مارکیټ واقعي ډاون دی یا نه داود صاحب ټول نوول پروګرام کې تاسو ډیر شکریا مهرباني جی داود صاحب زمون کتونکو تاول دا وایي چې لکه مختلف شوبې دي زمون په ملک کې مختلف روزګارونه دي ایون زیاتره خلکو کوشش کوي چې بهر لاړ شي تاسو د بهر تلو په ځای په پاکستان کې خپل یو بزنس کوي هغه د ریل اسټیټ په دنیا باندې د ریل اسټیټ انتخاب هم ولې وکړو ارشد خان ثانک یو تاسو ټیم چې تاسو راغی او موږ ته د عزت او ټایم راکړو ریل اسټیټ تقریبا زه به تاسو ته خپل سٹارټ نه یو دغه کوم چې تقریبا 2012 نن 12 کاله مخکې when I was a BS student of agriculture university نو هغه ټایم کې زه د شي سره د مالک شو کوم دا سی واړه 5 مرلیو دغه فیلډ ته راتلو نو هغه ټایم به سټوډنټ لایف هم او بس هغه ټایم نه لګاو وسره زیاتو بل زموږ کلی علاقہ دغه طرف ته تقریبا په خپل کور کې لکه داسې ډیولپمنٹ زاله د ریګي ماډل ټاون شو دی چې شو دا لکه زموږ خپل کلی علاقہ نو بس هغه طرف ته قتل را قتلو او یو خو اپورچونټیز و نو بس ټایم هم ورته پدې کې ورکو او کافی ینګ سٹر دی ریل اسټیټ چې کم دی د کې مخکې بداسې لګ ایجډ خلکو بالکل نو سر ټایم پس بیا لکه دغه دوران کې د ته ینګسټرز رااله ټول لکه ایجوکیټډ او دا خلک ورته رااله دا اوس تاسو چې دا کیسې اورېدل چې په ریل اسټیټ کې ډېر زیاتې پیسې دي کنه مخکې هم څه سوچ ورته زما جی والد صاحب هم لکه دا 70 حیدرآباد چې سٹارټ شو نو هغه ټایم کې بالکل ریل اسټیټ یو ډیر لیمیټډ خلک پکيو تقریبا 15 شپږ خلک چې حیدرآباد جوړ شو جی 80s کې نو هغه ټایم کې موږ دا خبره اترې والد صاحب نو اورېدې بیا دا مرګرو سره او بس خپل شوق هم وسره صحیح ده دا اوس دا عموما موږ یاره په دې ریل اسټیټ کې زه خپل حیران د دومره پیسې پکې چرته کې دي مطلب په کوم سېکټر کې پکې کارو کې دا پیسې پکې جنریټ کیږي څنګه دا طریقه زموږ کتونکو ته وخی یره چې دا خو لکه مختلفې دي کې لکه اپس اینڈ ډاون هم راځي لکه اوس کا موجوده حالات تاسو غره نو ټولو کې زیات سفر شې دي هم د ریل اسټیټ هم مارکیټینګ والے دي چې کوم د معیشي حالات ته او د ګورنمنت ته سایډ لګي شوز وغیرہ دي ټیکسونو دي نو د دې وجه لکه نن سبا دا تقریبا پاس 2 ایئرز نه هم د دې فیلډ والا سفر کیږي او کافی خو بهر حال لکه یو کس بس صرف دومره دی چې سروایوال کوي پکې خپل او د کې یو دای چې لکه یو خپياري پکې د ټولو خدغه سره جوړ شي بیسیک شیز دی کنه ریل اسټیټ هر سړی وی چې څوک 5 مرلې افورد کولی شي څوک کنال کولی شي څوک 2 کولی شي یو بیسیک نیډ هم دی کنه جی نو د دې وجه
دا اوس موږ تاسو د ریل اسټیټ مو خبره کوله جی د ریل اسټیټ ظاهر خبره چې پیسې پکې دي او جا یاره د دې بس ډارک ساید دي می ستیاری بم پکې خلک تیریږي خو ډیر ځای دغه تیری د دې څه دی مطلب تیری د دې چې لکه نن سبا تاسو به اوس ګوري چې لکه د یونیورسيټي روډ باندې ایون زموږ د افیس آس پاس لکه ټول داسې یو برانډ زون دي شو مارکیټینګ افیسز لکه فیمیل ورته رااله اوس یو ډیر ښه پروفیشن شو دا مخکې به سمپل یو پراپرټي والو جی به ډیلر بو یا به یو کس بس سمپل دغه به اوس یو تاسو خپل داري ګوري چې لکه یو ټیمي یو پروفیشنل افیس پی یو کار کیږي نو د دې د وجه لکه خلک مخکې به لګا یاره پکې ډیره و اوس ماته داسې نه لګي چې سچ داسې خلک هم پی دي ډیولپ شو جی لکه ډیر ایجوکیټډ خلک ورته راغی اعتمادي خلک راغله لکه دا ټول ناس دي لکه دغه چینج شوی دی د دې چې کوم دا انوایرنمنت چینج دی جی لکه ینګسټر دی پکې فیمیلز پکې دي لکه ټول مخامخ ناس یو پروفیشن چې دا یره عزیز ذاتی تور باندې خبرې دي ته ډیر زیات خیران چې موږ سره خپل واسطه د مارکیټینګ سره جی چې کوم سایت ته ګورو هر ځای کې د مارکیټینګ کمپنی کولاو شوی دا لکه څنګه چې وکیلانو د عدالت مخې ته یو ټیبل لګولې وي زه وکیل ما هم دغه سکی هر سړی چې کوم دی یو افیس نیولې دی ځان سره د درې کسان کې نیولې او مارکیټینګ کوي د دې باوجود چې موږ وايي مارکیټ ډاون دی په زرګاو کمپنی چې کوم دی په دې خیبر پختونخوا کې نوی انټروډیوس شولې مارکیټ هم ډاون دی کمپنی زوم راځي په دې خبره کې څه تضاد نه دی د کی جی داسې دی لکه مارکیټ په مخکې تقریبا کال کې ډاون شو تقریبا 3-4 months 5 months لکه دا به د کې ګیپ راتلو دا دل دا لګوګت شو لکه د حالاتو د وجه مارکیټ چې دی ډاون دی مارکیټ کې جی اینڈ یوزر شته بیسیک نیډ چې چاوي لکه هر سړی یو خپل کور خپل اپارټمنټ دا چې یو خپل ذاتی شی وي نو اینڈ یوزر په مارکیټ کې شته جی باقی هغه چې کم انویسټر دی کم دغه دی نو داغي لکه اوس یو کس یا غوي چې را مارکیټ ته ګوري مارکیټ تیزي هغه روټیشن پکې کوي نو انویسټر چې دی هغه نن سبا دې طرف ته ناراضي ډیر خبر کې په دې حالاتو کې کمپنی چلول د یو غټه کامیابی وي مشکلات هم څه دي په ژوند کې مشکلات جی تقریبا ما تاسو ته جی ذکر وکړو 2012 onwards پدې کې تقریبا لاست 12 years نه د کې روانې ما همدا می فیلډ له ټول پی آر ام پدې کې د کارم پکې مختلف دي نه کړي د اسلام آباد په خبر مشکلات جی اس اچ داسې میجر خو ندي راغلي خو اف اند اون پکې لګ ډیر ټینشنونه کله سوچ کړل چې یار د مارکیټینګ ته الله حافظ ویم نور پکې سم مستقبل نه یره جی نه دا سوچ هم چرته نه کړي اوس چې لکه موجوده حالات کې لکه دار تقریبا لکه سرو زرو مرغۍ ده او جاو نه د دې چې لکه دی کې یو پیر جوړ شوی د سړی یو اعتماد یو ایمیج پکې وي نو هغه بیا بل لکه زیاتره ایکسپیرینس چې زما تقریبا 12-14 year ایکسپیرینس هم دی فیلډ کې دی ټول چې څومره سرکل دی تعلق دا ټول هم د دې دی ټیک دی نو دا چې نوی خلک چې کوم د ځوانانو د لپاره موږ دا پروګرام راوړو چې پاره کې موږ ته د بزنس حواله سایډز ورکو ځوانانو ته تاسو میسج ورکړئ یو زما وانت کې نوې کس مارکیټینګ ته راځي خپل کمپنی کولاوي یا د سیل ایگزیکټیو کار کوي هغه به د کوم خبرو خیال ساتي یره جی دی کې بس خبرو لکه دا چې دی کې مین مارکیټینګ چې دی کې ټولو کې غټ شي چې دی اټرست دی چې د مارکیټ د انسان او د دې چې ټرست پکې کنه جی باقي نقصان اف اند اون دی کې راځي په هر بزنس کې راځي اوس لکه موږ خپل هم لکه دا د نقصان او کو خو جوړ شوی دی نو هغه ټایم کې سړی فیدیم کړي دغه وی هغه ته نه ګوري او بچ لګ ټف ټایم راشي اوس تقریبا ډیر خلک داسې دي چې لکه ډیر مشکل فیس کوي مونږ ته پته ده چې خو ان شاء الله لکه دا ده چې فبرवरी جنوري لکه امید باندې دنیا قائمه ده او باقي تاسو د ینګسټر خبرو کا نو ینګسټر د پاره لکه دا دي چې کسو کا افورد کولې شي نو ډیر ښه دغه دي ځان د پاره کمپنی هرڅه باقي چې دي د پلیټ فارمز اویلیبل دي نن سبا لکه داسې شوق د خلکو شته میل فیمیل چې د فریلانسرز راځي کینی لکه 30-40% ای تخپل ملاویږي نو هغه نور ځای کې داسې یو عام جاب نه علاوه لکه سیلریز نه دا ورته ډیر ښه پروزي چې منت کې دی یو 2-3 کلوزینګز هم کیږي نو لکه او بل دادی چې لکه یو د امید فیلډ چې لکه سړی پکې یو هغه دغه شتا چې دا ما به داسې یو جیک پوینټ لګي چې لکه کې دي شي خشي او کیږي دغه ځوانان چې کوم دي چې پیسې وسره نه نو بغیر پیسو دي مارکیټینګ کولای شي یا کمپنی په لوخلې کولای شي دلته چې مو سره لکه خپل داري تقریبا 12-13 کسانو تاسو دغه دی کې لکه ډیر زیات داسې چې لکه سیلز ای نه غوښتي ای بس په خپل مهنت او کار کولو او چې د
ټیم دغه ریبیټ یا وای ته ملاوي ده ډیر پکې داسې لکه مخکې چې کار رواني بیا سیلریزم کوي پروجیکټو مختلف کوي خو ډیر داسې موږ لراشي چې هغه شو کې چې موږ تاسو پلیټ فارم اویلیبل کې موږ تاسو سره کینو کار کول غواړو. ها دا اوس د مارکیټینګ موږ په ډارک سایډ خبره کو ظاهر خبره بازي کمپنی انویسټمنٹ مې به چې تاسو د انویسټمنٹ اپورچونټی ورکوي خلکو ته کلاینټس عموما دا وایي دا کوم انویسټمنٹ چې کیږي په دې کوم پروفټ ملاويږي اکثر خو بازي کمپنی نه وتختی ټیک شي اعتماد نشته. نمبر 2 خبره دا چې زیاتره کلاینټ وایي دا وي په سود کې راځي تاسو سره راځي په دې باندې یاره جی دي کې اوس مختلف دي څوک لکه دا سیدی چې لکه اوس اسلام آباد نه بعضی کمپنیز راشي او دلته افیس جوړ کی کس راشي لکه په دې نیت باندې چې زم دا 1 لک روپے ورکوم ماته دا 30000 یا دومره ریټرن ماته په ملاويږي نو دا شی ته به غلط وایم چې دا غلط دی. باقی چې یو کسي لکه دلته ک ایکس واي زد اسلام آباد کې یو ټاونشپ ته لارشي وګوري په انویسټمنٹ لحاظ کې اینډ یوزر ځان لپاره کې نو هغه شی ټیک دی بیا نو دغه شارشته سکیمز هم پکې ډیر کیږي خو سیز یو نشو کنه د چا په ترو چې کې پروفټ ملاويږي هغه غلط دا چا مختلف دغه دي څوک لکه دا د رینټل پالیسیز پکې روباسي څوک چې دی بای بیک پالیسیز روباسي نو دا پروجیکټ لکه هر چا سره دغه شته خو بعضي پروجیکټ والا داسي چې هغه ته ریکوایر پیمنٹ ریکوایرمنٹ نو هغه دغه شان څه دغه کی بعضی نیم پکې داسي چې هغه صرف په دغه نیت کوي صحیح دی اجا نو دا ټیک خبره ده چې لکه پورا بنیادی کار پکار دی صحیح دی. تاسو په خپل باندې په خبر کې یا خوشاله علاقې کې کوم پروجیکټ ډیل کوئ؟ په خبر کې چې موږ ډی ایچ ای پېښور چې دی دا تقریبا ډیره توجه زموږ دی خو دا یو خدای زموږ د غلطه بیسیک چې بنیادی علاقه د پدې باندې دا د کې از لینډ پرووایډر مونږ کار کړی دی لکه زموږ سره مونږ کړی دی پورا ټیم سره لکه او بیا مارکیټینګ هم مونږ کړی دی پکې نو ډی ایچ ای پېښور چې دی هغه ته مونږ دا کو باقی نور هم ښه پروجیکټ دی د پی ډی ای یو پروجیکټ راغلی دی نیو پېښور ویلی نو امید ساتو چې ګورنمنت باندې تم لګا توجه او تاسو خپل باندې انویسټمنٹ اپورچونټی ورکوي مطلب انویسټمنٹ اپورچونټیز جی بالکل ورکو او جاو پروفټ وغیرہ ملاوي او جاو نو ستاسو پروفټ دغه موږ نه شي موږ ډایرکټ اوپن جی لکه ډی ایچ ای سره اوس تقریبا زموږ د فایلز کاری جی دغه نو هغه شان دا کو دغه سیستم چې لکه موږ دغه نه پر فایل باندې پروفټ نه جی نه بس زموږ زیات تر فوکس جی په اند یوزر ادار چې خپل پالیسی وی اداره چې غلطي وی جی لکه اوس کا ما ته مخکې چانس راغو زه به انویسټر د پاره سره پالیسی جوړوم خو اوس موجوده چې ما سره کم شي دی هغه بالکل لکه اند یوزر انویسټر د پاره ټیک شو دا اوس بالکل پروګرام اخره کې صرف دا ته وای د مارکیټینګ کولو خو مارکیټینګ کولو بهترین یو طریقه را سره شیر کړئ چې ځوانان ته خبر شي د خو مارکیټینګ طریقه جی دا چې لکه یو ځلنه چې یو کس شو کی وی ناغه بیا الریډي خطر افتزي او دی فیلډ کې جی لکه ما تاسو ته چې لکه غټ شي چې د ټرست دی جی لکه یو ځل بس لکه هارد دی جی دا سم نه چې دا مارکیټینګ او ریل اسټیټ او دا ډیر آسان کار دی دا ټول کې ټف کار دی جی یو خو د غټ اماونټ کار دی جی لکه دا سم نه دی جی لکه کروڑونو کې خبرې ری ټولې ک یو کس راشي فرش امینو هغه بس موده پس بیا کروڑونو کې وي نو ډیر غټ ته اعتماد او دی کار دی جی هارد دی لکه شروع کې بچ دا شی ډیولپ کوي نو لکه ډیر ټف ټایم سړی لور کوي دا اعتماد مارکیټ کې نوم دا جوړول دا آسان کار نه دی جی خو بهرحال جی لکه مونږ ټول لکه دا کوی نه ټایم بالی خو نن سبا جی لکه مخکې چې کم مونږ ټایم کې دا کار کولو نه وخت لګ داسې زموږ ټایم کې چې لکه زموږ د ایج لکانو هغه باندې لکه دا شیخ هم نه لګیدو چې لکه دی دا فیلډ تر روان دي نن سبا چې ما غل کاندي هغه ټول او مونږ ته زموږ کولیګز دي مرګریم دي جوبونه کوي بهر دي یو او مونږ ته فونونه کوي چې دلته را انویسټمنټ وکړه همدار ته وي چې دلته سره دغه کا نو ټول دغه والی نو دا داسې فیلډ دی چې لکه دار چا ضرورت هم دی او دغه هم دی خو لکه بهرحال پروفیشن داسې دغه دی چې دا آسان کار هم دی او ګران هم دی جی دا اوس پروګرام کې تاسو د وخت ډیره شکریا تاسو ټیم ډیره مننه کتونکو کوشش وکړو چې نوی پروګرامونه راوړو نوی پودکاسټ تاسو د پاره راوړو امید ده چې دې پروګرامونه نو تاسو لږ ډیر زده کړه ضرور کوئ او زمونږ به دا امید دي چې تاسو به خپل باندې هم دغه بزنس په دنیا کې بیا قدم دی د ملک په ترقۍ کې به کردار ادا کوي د خپل خاندان د خپل ذاتی ژوند په ترقۍ کې به کردار ادا کوي کوشش وکړو چې مثبت سوچ وکړو او د نیگیټیو سوچونو نه ځان ساتو اجازه د نغواړو د الله پامان